نو عرض میں دا کو چې ودعو شهداءکم د هر مکتب فکر د دې علما برابرلی د ودعو شهداءکم په حق لز اکثر د اهل بدع او توام چې دا ندیم جان استاد مرایست د لا علم جاهل شه تاسو کې یو سړی دومره عالم نشته چې یو علمی سړی را میدان تکې او د دې حیات النبی د عذاب قبر سماع موتا او د دین مرکزی مسله استمداد من الاموات د دې خبرو حل روباسي ودعو شهداءکم خپل علمی خلق مرامخه تکې چې علمی خلق مرامخه تکړل مسله به حل شي چې داسې جاهلان مرامخه تکو چې هغه د غیر منصرف په اعراب هم نه پوهیږي وی مسلم ابن ابراهیم من ابراهیم من په ابراهیم کسره او تنوین راځي هغه غیر منصرف دی غیر منصرف پتایم کسره او تنوین راوستی دي نو عرض داده چې داسې جاهل د یو جماعت ترجمانان شي نو مسله پاغه باندې چرته حل کیږي مسله ال حل کیږي د ندیم جان دي د مناظرو خلاصہ فائدہ زګ نروزی چلته عوام او طالبان تش کنزل زده کی تش زدبازی زده کی تش چغه او سوري زده کی تش لوپری زده کی علمی خلق چې کلم کینی اغي د مسلې یو حل روباسي خامخا ویډیو ضروری ده خامخا ویډیو کې ایکټینګ ضروری ده نه مسله چې حل کې د رب نه یره دې پزړه کی خو کینا اول تحریر لیکا داوا جواب داوا لیکه بیا هغه کې دلائل ضروری نه ده چې مذهبي علما او اهل اسلام د فورا ټول دلایل ذکر کی نه خو هغه ټول ته مستحضری اصل اختلاف او د هغه اساسی حل بس خو چې تا ته کیمرا ولګی رته چې زما د کلیف بیان نبوس کلیف جوړول غواړي او مقابل باندې بداسې جرح کول غواړي هغه شی چې مقصود شنو حق خو ګډ وټ د لوپرو عالمانو د بیروزګار عالمانو د بے تدریس عالمانو خو بیا دک کاری هغه خپل ایکټینګ جوړي دا خو چې با صلاحیت عالمی چې داغه علم هم مشهوري کلیف ته ضرورت نه د هغه درسونه هم وی دی کلیف بازه میډیا بازه ته ضرورت نه نو هغه عالم بکینی پټ د ویډیو نه خپل خبره صفا کی کم ځای چې نه حل کې د اوبم وي چې بس دا زمونږ د دې منځ کې اختلافي دی په دې مونږ باسو کو دی په دې خبره کلک دی زه په دې خبره کلک یم دا مسله زمونږ منځ کې اختلافي ده مونږ ته دا حق ښکاري دا به بیانو د ته دکه حق ښکاري دغه دی بیانې فیصله به الله سبحانه وتعالی کوي بس رب ته بیا وسپاره او کسه حل راوته د قرآن او حدیث پر رڼا کې اکابر د یو طرف تک کتابونه تنظیم پارټي شیخ پرستی دی یو طرف ته په قرآن او حدیث باندې فیصله وکړه او چې کله دې په وکړه نو ان شاء الله هغې نه بعد څه شی پاتې کېږي نه حل کېږي او که د قرآن او حدیث باوجود یو شی اختلافي پاتې شو نو هغه به د کفر او د اسلام جنګ ګډوي نه هغه اړو نقصاني شی دی نه نو عرض مې دا کو چې ودعو شهداءکم باصلاحیت خلق را مخکې کې ای اهل بدع او اهل شرک دا سم را مخې ته کړي دي چې هغه د ټکي په اوږدوالي لنډوالي نه پوهېږي ا د عبارت په ویلو نه پوهېږي صرف په دې پوهېږي چې ښایسته نری چشمې پیدا کړي لاس ته توره ګڼۍ واچوي کله یو پټ کې کله بل پټ کې کله یو ټوپی کله بل ټوپی ها ما دا وې او ها ما دا وې مولانا صاحب ما ته توجه شه ستا ټر انداسې او زما ټر انداسې هغه خو تش ټرنه ټرتت او ټرتت باندې پوهېږي هغه نور څه نه خبر دی نو قرآن هم ډیره اصولی خبره کوي مطالبه قرآن د هغې نه څه کوي ودعو شهداءکم خپل علما طبقه حاضر کړي ګپ شپ ټتو پتو مه راولئ چې اولا کې درې ځله پیل شي ستاسو مناظر اسلامي چې باصلاحیت مولا را مخکې کې څه خبرې به حل روسي چې نه اخوا دېخوا را مخکې کې نو عوام به متنفره شي د هغه د کنزلو نه او د هغه د بد اخلاقۍ نه او طلباو کې به هم افتراق او ډلهبازي پیدا شي